الله الرحمن الرحيم وتصديق الكاهن بما يخبر به عن الغيب كفر بل مسألة ذکر کی چې تصدیق د کاهن کول کم چې هغه خبرې کوي تا ته په بعضې مغیباتو باندې دا تصدیق کفر دی. شارح وړاندې د ټولو خبرو وضاحت کوي چې کاهن چاته وي، منجم چاته وي، د دې مختلف قسمونه دي. کاهن هغه چاته وي چې د زمانې حالات تاته بیانو، مستقبل کې به څه کېږي. دا د کوم ځای نه بیانوم؟ یا خو په دې بنیاد باندې چې زما سره بعضې خاپیریان دي، پیریان دي، زما تابع دي، ماله احوال او خبر راوړي. تا نه چې کوم سیز چا پټ کړی د هغې ځای درښیم فلاني ځای کې دی، دارنګې په تا باندې کوډې تعویضونه شوي دي او دا پلانکي ځای کې ښخ شوي دي، اوس پسې پیری لږه مروباسي راوړي. دا قسم د کاهن دی. همدارنګې چې کوم دی مستقبل کې څه کېږي د هغې احوال در کوم تا ته، یا په دې بنیاد باندې چې زما بعضې پیریان خاپیریان تابع دي، او یا په دې بنیاد چې زه بعضې علومو باندې ماهر یم، په هغې باندې دا معلومات حاصلوم، لیکل کوم، په هغې لیکلو باندې سیز حاصلوم. دا اقسام د کاهن دي، دا تمام کارونه ناروا دي، حرام دي. لہذا تاسو به پارغېږئ، خلکو له به دوکې ورکوئ، نو خلک به راځي، ته به ورته وایي چې کوم دی ته نوم دې راکړه او د مور نوم دې راکړه، کتاب د لګورمه. کتاب یې وکتو، په دې کې دا راووتو چې دا خواښې د خطرناکه ښځه د پته یې داسې کوډې کړي دي که نه، په دې به چې کوم دی 100,000 روپۍ خرچه راځي، نو اوس به تا له هغه راوباسم او چې څو مې هغه راویستي نه وي هغې پورې به ته دغسې تړسخېږې. یاره ستا په دې کور کې دا د خاون اورندار دی، دا یا د خاون خور ده، هغې د سره نه لګېږي. نو په کور کې خو لازمي خبرې د زنانو یو بل سره څه نه څه ګړبي. نو چې ته ورته دا شکونه په ذهن کې واچې، نو هغه وایي هو دا خو ریشه دا ډېر تکړه مولوي صاحب دی. د دې د مولاتوب سره څه کار؟ دا خو د کفر کارونه دي. خلکو د کفر کارونه راواغسته چې کوم دی، او د مولا کار یې ترې نه وګرځوه. نو دا شانتې بکواس کول دا د کفر کارونه دي. او یو سړی لاړ شي او هغه نه تپوس کوي چې کوم دی، او بیا د هغه تصدیق کوي، نو دی کافر شو. یو سړی تلل دی خو د هغه تصدیق نه کوي، لاړ شي چې کوم دی شرمنده ذلیله داسې کار ولې کوي، د هغه د اصلاح دپاره خبرې کوي، نو بیا خو تلل دا کفر نه دی. یا څه بل مقصد دپاره تللی، نو دا کفر نه دی، خو تصدیق دپاره دا کفر دی. څنګه چې داسې معلومول دي، همداسې هغه خلک چې هغې په دې نوک کې څیز معلومو، دا تمام د کاهن قسمونه دي، ناروا او حرام دي. به هر صورت د دې نظر وساتئ چې کوم دی، همدارنګې خپل مستقبل اخرت مه بربادوئ، مسلمانانو ته دوکې مه ورکوئ. تاسو عالمان شئ، صحیح ده چې کوم دی زموږ دین دی، په دې دین لحاظ باندې خلک په موږ ډېر لوی اعتماد کوي، موږ به د خلکو دیني راهنمایي کوو. یو سړی بیمار دی، زنانه ده، ماشوم دی بیمار دی، دم مې کا، نو زه په دم باندې هم چې کوم دی یقین دی جایز دی، شرعي ده. قرآن چې کوم دی آیاتونه وایه، احادیثو مبارکو کې څنګه ښکلې دعاګانې راغلي دي هغه ووایه، په هغې باندې دم کا. دا زموږ عقیده ده. وړاندې شفا ورکول د الله کار دی، د دې ذمهوار هېڅوک نه وي. همدغه رنګې په همدې سیده ساده شرعي لحاظ باندې دم څوک ټیکېږي، د الله بنده دی، زما دغه وسو هاخوا ته د چا ذمهواریانې مه اخله چې مثال زه به درته هله تعویضونه راوباسم او چا د باندې کوډې کړي دي او په پلانکي ځای کې ښخ دي. نو بهر کیف دا انسانانو ته دوکې ورکول دي، خپل ځان ګناهګارول دي. کله انسان په دې کفر ته ورسیږي، ولې چې کوم دی د خلکو عقیده هم خرابوي او خپله، نو بهر کیف دی غلطو خلکو هم دغه شانتې خلک اموخته کړي، د هغوی داخلي چې ګینې هر ملا یاره دا ډېر غټ عالم دی، نو دا په دې کوډو به ښه پوهېږي که دا بالکل تایزونه رایستې شي پلان کې، دا بلا بکواسونه موږ پسې راځي. دا موږ ورته وایي چې چا دوکه کړی حقې پسې لاړ شه. بیماری دم دې کوم دغه د الله کتاب دی، په دې دموم اوس شفا درکول نه درکول زما کار نه دی، د الله کار دی.
زما صرف دغه چې کوم د دم دی لکه څنګه چې ډاکټر تعالی ګولې درکې ګولې ډاکټر درته خپل کوشش یې وکړو چې راستا بیماری دا او علاج دا دی اخوا شفا الله ورکړي په دې ټکی کې د الله باندې غواړي چې دم دې کما نه غواړي په مخه دی چې چا پسې زیاده په پسې ځخه بس دا ساده خبره ده نو به هر کیف دا ساده د اسلام خبرې دي ځان نه پکې په اسلام کې ډګوسلې من نه باسي چې خلک گمراه شي نو وتصديق الكاهن بما يخبر به کم چې خبر ورکړي عن الغیب کفر زمونږ بعض حضرات مریان کافی تیزی دا لاهور یو مولانا سے بوناغه پسې دا پنجاب والا خود تعویذونه د ډیر شوقیانی ناغه پسې راغلی او چې خزم سره ده ورته وډه بونه بیٹه مگر بیٹه کې هغه د خبره پاس اور وته ډیر کله کوتر چرغه ته چې کوم دی ولی وی تعویذ یا خزه ته ولاړو هغه خاوند له چته ورېشتي دا تعویذ دروخه دا موزه نو بهر کیف ځینې حضرات داسې ترخی کنه ترخی نو خپل جواز خپل زبانه خو به زه تنگول نه پکا دا انسان خپل معمولات زبان د چیزو د شم کنه د کلی سره دا ګرما باندې را پاسو خپل کار کوه ما زیګر چې را پاسو د بیا تاسو ملاقات کوه د بل ځای کسراله چې کوم د تاسو معلومات او شو چې د بل ځای ملمه دي تادی نشته نو ورته انتظار کوه زمون ګټه خو به مسله خو خرابې نو خپل استاد ضرورت زما ضرورت خو نشته تکینه چې کله زما پاتې د بیا ملاقات کوه او کو بالفرض داسې وچاره اشد ضرورت دی او مختصر نو مجبوری د خیر د ملمه د به میرا پاسو خو چې حتی الوسه ګرما باندې را پاسو خپل کار کوه به هر صورت دا ژوند د هر انسان خپل ژوندۍ خپل سہولت غواړي اوس تر پاسه تا بسترګې پټی کړنی را پاسه راځي لور می بیمار دی او صح ولا وکړ نور دی بیمار خپل کار وکړي زمارم به سره خرابې ښه مور می بیمار ده واقعي خو یې سر خو یې کغه خپل کار وکړي چې را پاسه د مازیګر به بګور ته به دمو خپل کار کوي خپل کېږي خوشاله نو به هر کیف دا طریقې د ژوند چې زب انسان ماده پارم چې کوم د خبر خپل حق شته چې زه آرام وکم ز خپل ژوندۍ ته دا نه چې زه صرف ستاره دم پسې باندې خاطر نو به هر کیف داسې مسائل وی چې جایز دي خپل ژوندۍ م برباد وا د بل دین برباد وا لقوله صلى الله عليه وسلم اتى كاهنا سوکراشی کاهن تفصدقه دا تصدیق مو کې بما يقول فقد كفر بما انزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم اوس کاهن چاته وي هو الذي يخبر عن الكوائن دې خبر ورکي هغه اشیاء چې واقع کیږي په مستقبل زمان آینده زمانه کې بس واقع کیږي دا غي تعالی خبر درکو نو مستقبل زمانه باندې خبر ورکول مخکې مسله ذکر کړي دا د مغیبات ټکي دي او زموږ عقیده صرف یو الله په غیب پويږي بل څه په غیب نه پويږي ويدعي معرفه الاسرار او دې چې کوم د داوا کوي چې زه پويګم چې کوم د په باریکیاتو باندې استاد د دین داسې معلومیږي چې درې خزي دي او استاد چې کوم د مخ کیر لداسې معلومیږي چې خاوند د سره خده خدا خوا خېده کنه په اداغي بدی شي نو بس هغه ګور وی چې ریشانو چې لاړ شي نو دې جن تاخه پړ سوولي خوا خېده کنه نو سو باړې پسې راوړي ناغه خو خزانه نو په کور کې درس غږ جوړ کړه تا جوړ کړه ولې داسې کوي نو به هر کې معرفت الناس مطالعه علم الغيب دی وي زه په غیب پوهیږم دا مغیبات مطالعه کوم وكان في العرب كهنه عرب کوم داسې کاهنان يدعون معرفه الامور هغه بدعوه کوله چې بعضی خبرې مونږ پیژنو اوس د دې اقسام د بعضی من کان يزعم ان له رئيا ګمان کوي زما د لپاره چې کوم دی جاسوس دی ما ځان له پیریان تابع کړي خاپیریان می تابع کړي هغه ګرځي چې کوم دی معلومات کوي من الجن وتابعات داغه د لپاره تابع دی يلقي اليه الاخبار هغه خبرونه وروړي ومنهم من كان يزعم دباز خیال دی چې انه يستدرك الامور دې اشیاء معلومي به فهمین په خپل پوی سره او عطيه چې هغه ته پوی ورکړې شوی دا د ته پوی ورکړې شوی دا چې کوم دی ما دا تعلیم کړي بنگال ته پسې تلو ما هندستان ته پسې تلو ما وای چې کوم د استا سونم دي بس 2 منټه خالي معلومات نو خطرناک تعویذونه باندې شي دي تل کړه خبر نه داسې ناشنا قصې بخوازه بیمارو یو شاګرد می واغه په دې قصو کې پیدا ماته مولي سپتا علاجونه کې چې کوم دی خو اسنه چې چا د باندې سکوډ او داسې زونه کړي ماته چې کړي نو الله بندګان خپل کار وکړي یو خو الحمدلله چې کوم دی دسه د کوجابودین کوډه د سره زمانه کوم نه انا را باندې خاتیش وجدا د چې د الله ذکر کوي چې کوم د خپل وظایف کوا د تو سره زده سره په لګم چې بل دی را باندې د سروانی کیږي
بیا چې کوم دی کوي بس د الله بنده دی، الله مخکې به جواب ورکوي ما ته بس څه تکلیف ورسوي، لن یصیبنا الا ما کتب الله. هغه سپورټ راواغستو، بعضې دمونه قیسې کولې ما ته وایي چې یاره پتا دغه شوي دي او نظر هم دی. نو ما د نظر دم خو زه په خپله پې کومه چې که نظر ته مې هم دم کړم. نو به هر صورت بیا زما خو نور بیماریانې وي چې کوم دی نو مجبورا بیا اپریشن او نورې مسلې پکې راغلې که نه. نو بل ملګری و، نو هغه هم دغه شانې هغه ته شي امتیاز یې نه کېدلې. جو هغه ورته ویې بل کس ورته ویې دا داسې کار دی چې ته د سامان نه پیریان ونیولی او امتیاز یې او دا ډېر خطرناک چې کوم دی پیریان دی او داسې دي هغه ما ته ویې ما ته نو زه په دې نه پوهېږم چې چېرته اوس رښتیا وي که دروغ دي. هغه لاړ ډاکټر له، ډاکټر ورته ویې چې دا خو ستا مثانه کې ګیټۍ وه هغه ماته شوې ده او نیمه په دې نله کې بنده ده او ګیټۍ غټه ده نله کې نور نه پاس کېږي، دا به اپریشن کوو. بهر کې علاج یې وکړو چې کوم دغه سیسټیک شو چې واپس را کم کس چې وایي هغه ستا پیریان مې په نیغ په سامان و بار پیریان وایي داسې قیسې ده خلک. نو بهر کې دی وایي زه په دې امورو پوهېږم چې ما ته دا پویه راکړی شوې ده، ما د بنګال او د بل ځای تعلیم کړی، تمام بکواس کې چې کوم دی د شریعت خلاف دی، خو تو هر څه کې خو د شریعت خلاف دی. بلکې راله خبره سیده ساده خپل اسلامي ژوند تېروئ. زه ما چې کوم دی بل شاګرد یم په دې قصو کې ماهر او ما ته وایي چې هفته کې دا هر څه د ترخیمه چې کوم دی پیریانو دا ما ستا مبارک شه، زما هېڅ ضرورت نشته. زما ورته زما کار څه دی، پیریان د الله مخلوق دی ګرځي، به زما ورسره څه کار دی؟ او د سړي بچي دي بعضې کله روانې کې ګوره سم شی وراکه بیا بېرته لاس شروع که بیا هم خرابومه بیا روانې نه فیصه وي، ځکه چې زما د سره کار ستا زما سره څه کار دی، خپل کار کوه که نه. شاه اشرف علي رحمه الله ته چا دغه شانتې ویل چې که د پیریانو دا چل زده کوم وایي څه دي خیال ځان نه خدای جوړی چې ته د پیریانو چل زده کوې او پیریان د ځان تابع کوې، نو دا خو د الله مخلوق دی، د الله تابع کول پکار دي. چې ته د ځان تابع کوې نو ځان به خدای جوړی، سله د ځان تابع کې سي چلته د الله بندګان دي ګرځي بخپل کار وکړي. تا د پاره پکې څه پیدا نه هیڅ پیدا نشته او نقصان دله پکې شته. نقصان دله پکې دا چې د الله مخلوق ته عذاب ورکړي، بل فرض چې کوم د څه پیسې ټکې دی وګټلې خو یو طرف ته خو که دې وخت خلک یې نه الله سره خو که پیسې هم نه درکوي بیا که نو داسې مسایل وي چې بس سیده ساده خپل زندګي د اسانه زما خبره منئ نه منئ خپل کار کوئ. پیریان زده کوئ او که ښه پیریان زده کوئ او که کوډ زده کوئ چې کوم دا خبره او که خلکو له دوکې ورکوي هغه ستاسو کار دی. ښه جي دا خو د کاهن خبره وه. اوس بعضې پکې منجم هم راشي وایي دا منجم چاته وایي؟ منجم اذا ادعا العلم کله چې د علم کې بالحوادث الاتیه په حوادثو اتیو باندې آینده حوادثو باندې پوهېږم فهو مثل الکاهن دا په شان د کاهن. بعضې قصې مشهورې کې نو څه کالې کسان وایي داسې به خطرناکه یخني د جیمي که نه چې دا به 54 سال ریکارډ ماتوي او دا به داسې خطرناکه پلان کوي. نو څه کالې خو یخني دې حد ته مو نه رسېده چې موږ پکې صرف خپل کوټ راوالو که نه خو صرف په واسکټ کې غونډه مې تېر شو و دې کته نو دا دروغجن و که نه. دا خو الله پوهېږي ته په دې څه پوهېږي چې آینده به یخني جوړېږي او ګرمي به جوړېږي. نو دې ته یاره چې زه په دې نجومو کې ماهر یم داسې چې کوم دی معلومېږي چې دا څه کالې اوړی به ګرمي دا به یخي دروغ دي ویښه دا یو قسم د کاهن دی که څوک ورته وایي رښتیا دي ووایې ته هم پرې کافر شوی. وبالجملة اوس دې کسان ته موږ کافر ولې وایو؟ دې خلاصه د خبرې دا ده العلم بالغیب، علم د غیب امر داسې امر د تفرد به الله تعالی، الله په دې متفرد دی، صرف یو الله په دې پوهېږي بس. دا زموږ عقیده ده. لا سبیل الیه للعباد د بندګانو لار غیب ته نشته چې بندګان دې په غیب پوه شي، په دې هېڅ څوک نه پوهېږي. قل لا یعلم من فی السماوات والارض، اسمان مخلوق دی او که د ځمکې مخلوق دی دا نه پوهېږي. الغیب الا الله، یو الله پوهېږي. نو چې هر کله صرف علم غیب د الله خاصه ده او دا بنده پکې وایي زه پوهېږم نو تا د الله سره ځان شریک کو او ته تصدیق کوي نو ځکه پې کافر یې. او چې هر کله علم غیب د الله خاصه ده الا باعلام منه، الله چاله خبر ورکړي. انبیا ډېر د مغیباتو چې کوم د علم الله ورکړي خو الله ورته ویلي دي، الله ورته ویلي چې الله ورته نه ویلي انبیا چې کوم دی بیا په غیبه نه پوهېږي. نو دا باعلام منه یوه او الهام یا د الله د خوا نه الهام وي. الهام وي عمر صاحب چې کوم دی په مدینه کې دی او ساریه صاحب د میاشتې په مزل باندې هلته یې دي
تاسو مخکې کرامات وي، دا تمام چې کوم د کرامات الهامات وي به طریق المعجزه، اعلام د الله د خواني انبیو ته دا معجزې، اولیاء ته دا کرامت وي، او ارشاد الى الاستدلال یا خونی چې کوم د دلایل ته بالامارات په نشانات سره ته نشانات نسیز معلومه البعره تدل على البعير پچې ته ګورې پته لګي په دې لار اوختلې ده څه په غیب خو نه پوهېږي خو دې خوا چې کوم دی اوختلې دی نو دا په اشاراتو باندې معلوم کې نو بیا کې کوي شي فيما يمكن في ذلك ولهذا دی وجنا ذکر في الفتاوى فتاوى کې خبره ذکر شوی ده ان قول القائل يسره داسې خبره کوي عند رؤيه حالت القمر کله چې دی ویني هغه اشپول د سپوږمۍ د سپوږمۍ نه چاپېره چې کوم دی کړ توشي دته حالت القمر وي یو سړي دغه حالت دا کړ د سپوږمۍ وکړو نو سوي يكون مطرا اوس به باران کیږي مدعيا علم الغيب خو دې په دې لحاظ خبره کوي چې زه په غیب پوهېږم لا بعلامه د علامه خبر نه کوي نو کفاره کفر دا کفر دی او کدا سی وی چې د دې سپومې نه چاپیره کړ تاو شو دا نشانه د بخاراتو دا هوا د رطوبت دا او هوا د رطوبت چې دې ته ورسیږي نو په دې باندې بیا امکان چې باران وشي اوس دا علامه ده دا تمویل شو بلې ویلې شو خو بغیر د علامه او د نشانې نه خبر دعوه د غیب کول به کفر دی والمعدوم ليس بشيء بل خبر ذکر کئ چې معدوم دا شی دی او کنه شارح دلته دو تحقیق به ذکر کئ اول دا چې دا معدوم او شیء ثابتون دې کې سفر شتي او کنه نو د اهل حق عقیده دا ده چې شی ثابت موجود دا مسابق دی او دا مقابل د معدوم دی که شی ورته وای که ثابتون ورته وای که موجودون ورته وای دا مقابل د چا دی د معدوم دی نو پته ولګی چې د مقابل د نو معدوم به شی نه دی دا خو مقابل د شی دی دا د اهل حق عقیده ده معتزله تقسیمات کوي معدوم چې کم دی دا په دوه قسمه دی معدوم ممتنع دی او معدوم ممکن دی معدوم ممکن چې کم دی دا شی او شی دی اگر چې معدوم دی خو ممکن دی دلته شی وي یو اختلاف دا ذکر کوي چې موږ معدوم ممکن ته شی نه وایو ځکه شی خدا موجود ته وي شی خدا ثابت ته وي معدوم خدا غي مقابل دی یو مسله ده فرمای ان اريد بالشيء الثابت المتحقق د شی نه مراد ثابت واغستل شي موجود واغستل شي چې متحقق د علامه ذهب الى المحققون من ان الشيئيه دوی وایي چې شیعته تسابق دا مساوي د وجود سره د ثبوت سره نو بنا په دې باندې ولا عدم يرادف النفي بیا خو عدم مرادف د نفي د مقابل دی نو دا خبره کول دا خو هاذا حکم ضروري دا ضروري مسله ده لم ينازع في اذا المعتزله صرف په دې کې مخالف نور پکې نزاع نه کوي القائلون دوی قول چې بان المعدوم الممکن ثابتون دوی وی معدوم په دوه قسمه ده ممتنع او ممکن معدوم ممکن چې کنده ثابت ده په خارج یو معنا دوی بدا چې د معدوم ته منګه شیءون ویلې شو کنه څنګه چې به توري مثال ستاسو یو شو یو سره د موږ ته انسان وایي اوس چې دوی دی وشو درې سره نه آیا ته انسان ویلې شي کنه کله کله خبره ستا بچي وشو نو دولاسه اوس دا وشو 15 لاسو دي آیا ته انسان وایو کنه وې دا قرانګي آیا د معدوم ته منګه نوم د شیءون کیدو او کنه وې دا خو د لغاتو خبره لغت بلار شو ګر کچر اطلاق د لغت لحاظ باندې د شیءون په معدوم کې دی شي جو کو او که لغت لحاظ باندې د شیءون اطلاق په معدوم نه کیږي او صرف موجود ته ویني بیا مکه نو فرمای ان اريد ک مراد چې معدوم لا يسمى شيئا نو په هو بحيث البحث اللغوي دا یو بحث لغوي دی مبني دی على تفسير الشيء په تفسیر د شی باندې چې د شی څه تفسیر کې کله شی تفسیر کې بانه الموجود د شی تفسیر ته وک په موجود باندې چې شی وته وای موجود وته وای ثابت وته وای اوس د شی اطلاق په معدوم کیږي څنګه وشي نه کیږي یو اطلاق دویم کله سی وای چې بان دا شی اطلاق الموجوده والمعدوم فموجود او په معدوم دوه اطلاق کیږي او تفسیر وکي د دې شی په دې سره چې ما يصح ان يعلم ويخبر عنه ما يصح ان يعلم صحیح وی چې په دې علم راشي دنه خبر ورکړي شي په دې معنا سره اطلاق په موجود او په معدوم دواړو کیږي اوس د شی اطلاق په معدوم کیږي تفسیر د دې
شی به کوم چې د شی څه تفسیر کوي که د شی تفسیر ته په موجود سره کوي نو څنګه په معدوم اطلاق کوي او کما یصح ان يمكن ان يعلم ويخبر عنه باطلاق صحیح دی فالمرجع د دې بحث رجوع چې کېږي الى نقل نقل ته کېږي چې لاړ شو لغت ته وتتبع موارد الاستعمال د استعمال موارد ته وګوري وفي دعاء الاحياء للاموات او دا جمدي چې دعاګانې کوي د مړو دپاره او دارنګې وصدقتهم خیراتونه د جمدو عنهم د مړو نه نفع لهم دا خپله عقیده وپېژندله د پنجپیری مه جوړېږه چې ګوره خیراتونه منع کړي خیراتونه مه منع کوه یو تخصیصات منع دي هر مستحب کار کې تخصیص د ځان نه پیدا کول دا بدعت پیدا کوي او یو تعین د وقت دی تخصیص دی ته وایي چې په دې کې ثواب دی بل ټیم کې ثواب نه دی دا تخصیص دی بیا ناروا د جمعې په شپه ثواب دی په بل وخت کې ثواب نشته دا تخصیص دی د خیرات بدعت دی او یو تعین دی تعین هغه دا نه چې ګینې ثواب په هر ټیم کې دی خو دا غونډ حضرات چې کوم دی د اتوار په ورځ زموږ چوټي او غونډ کور ته راځو د اتوار په ورځ به دا بیا پسې خیرات کوو دا تعین دی د جمعې شپه چې کوم دی ځان طالبان کورونو ته راځي د جمعې په شپه خیرات کوو ځکه غونډ بچي کور ته راغونډېږي نو دې ته څه وایي دا تعین وي او تخصیص دې ته وایي چې د جمعې په شپه خیرات ثواب دی او د خیلي په شپه ثواب نه دی اوس چې کوم تخصیص دی بیا بدعت دی نو دا بیا پسې خیراتونه کوه د نیکه پسې خیراتونه کوه خلا مو چې خیراتونه مه کوه چا کوي چې خیرات مه کوه په دې اوله ورځ هم کولی شي په دې دویم هم کولی شي په دې دریم هم کولی شي خو په دې خلکو باندې جهالت دومره زور کړی که نه که ته ورته صحیح مسله کې چې کوم دی نو هم هغوی ته بدعت ښکاري دا جهالت پې دونه زور شوی دی اوسه پې دې جاهلانو د خپل جهالت داسې چسپان کړی حدیث کې راغلی دي چې دا سړی مړ شي که نه دوی کل غریقي دا داسې دی چې دا اوبو راغستی غرق شوی دی نو هر سیز ته لاس اچي هر سیز ته لاس اچول څه معنی ستا دعا ته محتاج او زما دعا ته محتاج دی ستا چې کوم دی خیرات او زما خیرات ته هم محتاج دی چې څه پسې خیرات کې نو کوه چې پسې ورسېږي او که ته نه صبر وکړه 3 ورځې وشي نو زموږ مشر بوپي صاحب به وی چې 3 ورځې په صبر کې ناخې په اټک واړه چې هغه په اټک باندې واړه اوس پسې خیرات کې هغه خو لاړ پنجاب ته داخل شو اوس به پسې ګرځم سیلاب ته نه سړی یوړو لږ صبر وکړه 3 ورځې پس بیا ګورو ښه نو 3 ورځې پس اوس بچي راووته چې که نه ځئ چې پسې منډې وګورو نو بیا څنګه پیدا کړې په دې اوله ورځ یې وګوره چې پیدا شي په دې اوله ورځ پسې خیرات وکړه چې هغه د مصیبت نه بچ شي خو د هر څیز خپله طریقې بابا دې مړ شو که نه نیا دې مړه شوله اوس کېنه چې کوم دی په دې خو منځونه نه وو په دې خو زکاتونه نه وو دا تمام چیز به حساب کې دا د الله حق دی په دې قبر کې ته اوس تپوس کوي دا به غونډ حساب کې چې د حساب کو راواله پیسې او په دې کلي کې شروع شه په غریبانو تقسیم کې اسقاط دې ته وي ښه په دې کلي کې تقسیم کا غریبانو ته ورکړه چې د هغه منځونه د هغه روجې ذمه فارغه شي دا په د لازمي فرضي مسلې دي نو موږ داسې نه کوو پیټیا صابون پسې یوسو نو زه کله هلته په تقریر کې ورته وایم داسې مثال دی چې زما په تا باندې 50,000 روپۍ دي او تا راغستې دي په جب کې چې کوم دی پلي او پتاسي دی او په دې کوڅه کې تقسیمې د موري سره 50,000 روپۍ دا پتاسي تقسیمومه دا پلي تقسیمونه په دې زما قرض خلاصېږي په دې د الله قرض دی منځونه پې پاتې دي روجي پې پاتې دي قسمونه پې پاتې دي او تا صابون راوړې تقسیمې په دې د الله قرض خلاصېږي چرته هم نه خلاصېږي دې ته بد نه وایو دا چې ته په کوڅو کې پلي تقسیمې ښه کار کوې بد کار خو نه دی زما قرض په خپل ځای دی به درنه تپوس کوم نو د الله قرض په خپل ځای دی که صابون ورکړې او که جانمازونه ورکړې او که مالګې ورکړې هغه ستا خپل کار دی دا دې بد کار نه دی خو اصل چیز دا دی چې تو حساب وکړې په دې مړي باندې د الله کم حق پاتې دی هغه مسکین فقیر ته ورکړه جن هغه مقبرو پسې مه وړه دلته یې ورکړه او چې وس دې کېږي ما تا ته وبخه تا ما ته وبخه سلې بخې څه چل شوی ډارې پته ورشه هغه ځای کې چې کوم دا لکونه در سره دی ورکړه مسکین فقیر ته بالفرض غریب دی ایسے موس نه کېږي بیا فقها د هغه دپاره مسله ذکر کوي او ښه مالداري چې کوم دی لکپتي او بیا مو ته مولا کېني ما تا ته در بخلې او تا ما ته رابخلې ځان له بدعتونه مه جوړوئ ښه زموږ استاد به فرمایل که نه ما تا ته در بخلې او تا ما ته رابخلې تر هغې به اسرائیل وي چېرته بل یو پرځولی او ما تا ته در بخلې او تا ما ته مونږ چې دا کوو نو به هر کیف مسائل داسې وي ښه ټوس دین باندې صحیح چې کوم دی څوک یې مني او که څوک یې نه مني دا سړي خپل کار دی دین باندې صحیح چلېږه دا چې کوم دی یو کس دغسې وو نو هغه ځان داسې مشروط او ښه سړی حسابونه یاره چې څنګه طریقه وکړم راشئ کمرې ته مې بوتلم ښه جي
دا بیا مړه شوه چې کوم دی نو دې باندې څونه دونه منځونه دونه پلان کې مالداري حساب خو حساب چې وشو نو دا اوس نه 15 کاله شل کاله مخکې قصه ده نو غالبا چې 50,000 که 45,000 روپۍ به جوړ شول مال دا واله اوس پیسې راواله ولاړ شه په دې کلی کې کوڅه کې شروع شي سود غریبانان دي دی له ورک دا غینه پس بیا ابي راواله زی چیزو دې غلی شو لالاجین هغه خو 15 کاله مخکې داغه دماغ خراب شي چې کوم دی هغه دماغ کار نه کوي هغه بل ته خو لیوانه و لیوانه شو نو ماته ګوري چې د چا دماغ خراب شي لیوانه خو منځونه نه ویا خو لیوانه و دا دماغ کار نه کوي ما چې دماغ کار نه کوي اسم دوی حسابونه کوي هیڅ څه پینشته ورشه مړې واره زی قبر ته وړي ښه به لیوانه کې چې پیسې پیدا شي به لیوانه بیا داسې مسلې جوړي کوي په خبره په صابونونی خلاصي خجي نو صدقات د احياء عنهم د يملونا ونفع لهم هذه الاموات خلافا للمعتزله معتزله دانه من دا کوئی د پر درې دلایل ذکر کینوم به تمسکا بان القضاء لا يتبدل فقضاء کې تبدل ناراضي نو څنګه به دا بدل شي منګوي قضا کې تبدل ناراضي دا د الله حکم د اخوا عفو د الله پاک وسیع ده وسره دویم دلیل وكل نفس مرهونه بما كسب كل نفس مرهونه بما كسب قران کریم آیت کې د سره غلي نو هر انسان په خپل اعمالو کې مرهون دی دا منګوي دا مرهون دی چې کوم دی مرهونه چې بند دی کنه او ته پر دې قرض خلاص کې مرهونه خلاصيږي پر د الله قرض دی نو ځکه بند دی او چې ته ول خلاص کو جو الله به پری او دریم دلیل ذکر کوي والمرء مجزيون هر انسان ته بدله ملایږي بعمله لا بعمل غیره قران مقدس کې راغلي و الله يسبر الانسان الا ما سعى البته تاسو دې لس محامل موږ ذکر کوو فی قول منسوخ او فی قول د ابراهیم علیه السلام شریعت د ځن په شریعت کې ایثار ثواب شتي او اسانه درېمه خبره دا ذکر کو الله سلیل انسان د پانه د الا ما سعى چې تاسو دا کټا سری به دعاګانې کوي راته کنه الله مولي سي کو بخي اسما بخي دا چې مر سره کال تیر کو خبره لبه د سره په دې باندې شین کو کنه نو تاسو چې مولیان جوړیږي دا زما سره نه دی ولی نو چې ته دعا کې دا زما سره د خسته پکې سي نو بیا ته مجبوره بچی چې راوړي دا د پلار سعی وا شاګرد چې جوړه دا د استاد سعی دا نو الله سلیل انسان زما د پر هیڅ سب نشته الا ما سعى دغه کټا سری دي کنه خبره ته دعاګانې کوي هل کړه خبر انا دا دغه سعی شو کنه شو کوم څه کې دا د عیسی علیه السلام سره ټکراو دي او زمون دلایل ما ورد فی الحديث الصحاح من الدعاء للاموات دملو د پر دعاګانې پیدا کوي خصوصا فی صلاه الجنازه کدی پیدا نه کلمو جنازي سره کوي وقد توارثه السلف وراثت کې سلف دا خبري وړي دي فلولا يكن للاموات نفع فيه کدملو پکې پیدا نه ولا ما كان له معنى وقال عليه السلام ما من ميت يصلى عليه یو مړ نشته چې باغی منځ وکړي او کی چې کنده امه من المسلمین یو حدیث کې 40 راغلي بلکې 100 راغلي دي چې دا جنازه کې شریک شي او يبلغون 100 اجسرو ترسيږي كلهم يشفعون له دا ار یو د دې مړي د لپاره دعا کوي چې الله دا مړي وبخي صابون پسې نه راغلی ښه دا ار یو د مړي د لپاره دعا کوي او دا جنماز پسې نه راغلی د خپل ځان د خوون د لپاره نه راغلی چې را زبر راغلم جنازه نه بس د مړي رول پر راغلی چې دا هر یو له دعا کوي الا شفيعوا فيه د غړو سفارش الله مني سعد بن عباده سے فرمای انه قال يا رسول الله ان ام سعد ماتت التمتا تفدل لس دلائل ویل دي فاي صدقه افضل كم صدقه ورده چې د مور پسې خیرات وکمنو قال پیغمبر ته الماء وب فحضر بيرا كيو كنست وقال هذا ولي كيو كنست وجه ما تتبع هذا لام سعد د ثواب د پاره د سعد د مور د سې خیرات وکړه د مور پسې ستاب چې ته دیګ مګ دیګ شي ته ویخه وقال نبی علیہ السلام دا فرمایل الدعاء يرد البلاء فدعاء سره چې کنده بلا مصیبتونه رد کیږي وصدقه او صدقې تطفئ غضب الرب دا چې کنده مړکې غضب درب جمعه کې ناس وی چې کنده پوس کې بم پکې چيري خبري مو کړې دي موبایل مو کتلې د الله غضب ته دعوت ورکړې دي چې پاسه کې د غونډې پیسې ترجمه کې مال راوړي د الله غضب سره جمعه کې ناس چې کنده خبره د جمعه سونه به د بینې مو کړې دي یسونه پیسې د سره غونډې راوړي تطفئ پدې باندې چې کوم دې مړکی الله غضب پدې باندې ختمي وقال عليه السلام ان العالم والمتعلم جلال الدين سيوطي رحمه الله فرمایي دې حدیث لپاره ثبوت نشته موضوعي دی دا قاضي بیزاوی ذکر کړی دی خدا کمزور دی عالم او متعلم اذا مر کله چې داتي شي على قريه په یو کلی باندې فان الله يرفع العذاب عن مقبره تلك القريه دا کلی والا د مقبره الله عذاب پورته کی 40 یوما اې د شرګړ پکړی باندې طالب را د شرګړ د مقبره الله عذاب پورته کی سلوي خرازي
والاحاديث والاصحاب في هذا الباب اكثر من ان تحصى، د شمیر نه بار دی وی په دې کې دومره روایت راغلي. صلی الله